ځکه حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې راغی صحابه کرام په مسجد نبوي کې ناست وو یو بل سره خبرې اترې کولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایله ک ډېر خپه ناست ډېر په سوچ کې ناست سوچ د څه خبرې خو کولې صحابه کرام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر موږ د قیامت متعلق بحث کوو موږ د قیامت متعلق څه کوو بحث کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابه کرام قیامت په تر هغه پورې را نشي تر څو چې د الله علامات نه ښکار شي تر څو چې د الله خبرې نه ښکار شي کنه تر هغه پورې قیامت ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اول علامه د قیامت دخان دی څه شي دخان دا یو لوګي دی لوګي دا به یو طرف نه روزي او په ټوله دنیا باندې بخور شي د مشرق نواله تر مغرب پورې به د دنیا د یو لوګي ډکش لوګي به وي د دې لوګي اثر به په مسلمانانو باندې دا وي چې به نزله او زکام وي څومره مسلمانان چې دي به سوي نزله او زکام به راشي سره او نور کافر چې څومره دي د دې بدنونه به د دینه او پرسي منافقین کافرین چې دي د دې د بدنونه به شي او پرسي د دینه دا به سلوي خرزي دا لوګي سلوي خرزي بعد بیا دا لوګي شي ختم شي یو دا علامت دی د قیامت دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دجال په لوګي پس ورسته بیا څه شي دجال دی دجال دویم علامت د قیامت چې دجال دا ډیر ناکاره فتنه ده د دجال په مخ د زمکه چې څومره پیغمبران تیر شوي دي کنه هر یو پیغمبر خپل امت د دجال د فتنې نه خبر کړي دي او هر پیغمبر د خپل امت د پاره د دجال د فتنې نه پناه غوښتي ده الله زما امتیان د دجال په فتنه کې مو مبتلا کوي دا ډیره ناکاره فتنه ده الله څومره ناکاره فتنه ده چې څوک نه مني کنه نو مال به ختميږي بچي به مړ کېږي خزه به مړ کېږي مور او پلار به مړ کېږي تمام خاندان به ختم شي تمام مال به ختم شي ارسه به ختميږي او چې څوک د تابعداري کوي کنه په مال کې زیادت ته بچي به خپل کېږي زیاتی کې به خزه به سم شي دی به سم شي یعنی روز تر ورځ به دې سکی ترقی کوي اسیدی ته ټینګېدل آسان کار دی بیا چې څه کم سره وي زستانه منم هغه به ختمي کې بالکل ذلیل کېږي با او کم سره چې تابعداري کوم په هغه باندې د نعمتونو باراني الله دې زموږ په حال رحم وکړي دلته معمولی کوم ته یو لیډر وي زله دا کومه ولا کوم دا پلان کې پارټه ولا دا هم دې سره سشن نشته ټول هغه بلی تاسو کنه سي مجدد دجال چې دجال هر څه په اختیار کې اغوستي دې نبی رسول الله سلام بددین خصوصي فنا غوښتله بل دیم علامت دابۃ الارض دی دابۃ الارض دا یو زناور دی عجیب شکل سره پیدا کیږي با د په توالد تناسل سره نه پیدا کیږي یعنی د بس مور او پلار نه وي په حرم شریف کې به یو تیز زلزلہ راشي زلزلہ او الته صفا غونډي چې دا به اوښنی ګو د دینه به راوځي د صفانه به راوځي او په تمام دنیا کې به ګرځي او د فاسق کافر مؤمن دا به پیژني خبري ور سره کوي بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سلورم علامت چې نور د مغرب لا نه راخته کنه تر هغه پر قیامت نه راځي چې تر څو پر نور د مغرب د انور د مشرق نه راخي جو په مغرب فیوزي کنه سارکی کې بنا خلک به انتظار کوي یاره نور نه راخي دا څنګه چل تمام خلک به بهر تروزي یو ځای به انتظار به کوي ګر چا پیر به ګور چې نور وای نه راخي نه صاحب نور پړک وای چې پړک وای نه چې وګوري د مغرب د طرف راختلې د مشرق د طرف باندې د مغرب د طرف راختلې بس لک سات له وخت بیا به واپس لاړ شي بیا به لاړ شي بیا به مشرق نه راخي بیا به تر قیامت پورې بخپل څنګه چې عادت واغ شان به د مشرق نه راخي خدای چې کله د مغرب نه روخت دا غینه بعد د توبې دروازه بند بس څوک چې کوم حالت په دغه حالت په پاتې دا رنګي پنځم علامت چې د عیسی علیه السلام نزول دی نبی علیه السلام فرمایي تر هغه پورې قیامت نه راځي تر څو چې عیسی علیه السلام نبی راغلی عیسی علیه السلام نبی راغلی دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام الله تبارک وتعالى ژوندې اسمانونو ته پورته کړی دی او قرب قیامت په واپس راځي دنیا ته بطور امتی د نبی علیه السلام او بیا به د نبی علیه السلام د روزې سره خواته په مسجد نبوي کې دفن کیږي هلته به دفن کیږي نو د عیسی علیه السلام نزول دی او شپږم علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تر هغه پورې قیامت ناراضي تر څو پورې یاجوج او ماجوج نه دی راغلي یاجوج او ماجوج دا د قرآن ذکر په قرآن کې شته دی ذوالقرنین یو لوی نیک ولی بادشاہ تر شه ذوالقرنین دې ته دیوال کړی دی اوس کوم ځکه چې مونږ ته علم نشته دی خو قرب قیامت پر اخلاصي کې په دې دنیا باندې د دنیا باندې ډېر زیاته په تکلیف پاتې ډېر زیاته په تکلیف پي ته دې مقابله باندې کیږي دا به الله تبارک وتعالى په خپل قهر سره هلاک کی تباہ وکړي نو بشي دا په دنیا کې دومره زیاتې دنیا کې به بدبوئی خور شي ټول خلک به دغه بدبوئی نه مسکی شي په تکلیف کې شي الله به تیز بارانونه راوړي د سیلابونو راشي د دریابونو تورتاو کې زمکه به نه پاک
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وم اتم او نهم علامت چې هغه زلزلې دي څه شي زلزلې قرب قیامت به درې زلزلې راځي درې زلزلې دا به ډېرې تیزې زلزلې وي اوس هم زلزلې کېږي که نه ډېر نقصانات پکې وشي خو علما لیکي وایي قرب قیامت چې کومې زلزلې دي هغه دا زلزلې نه دي هغه د دې نه هم ډېرې زیاتې نقصاني وایي نیم په نیمه دنیا به د خاورو د لاندې شي دومره تیزې زلزلې چې دا انسانان به د نیمې نه زیات د خاورو د لاندې شي ځمکه کې به ژوندي ورخښ شي یوه زلزله به په مشرق کې وي یوه زلزله به په مغرب کې وي یوه په جزیرة العرب کې وي دا درې زلزلې به راځي درې زلزلې الله دا زلزله چې وشي دا هم د قیامت د علاماتو یو علامت دی ښه دا ځمکه څنګه ورانېږي تاسو کتئ سیکنډو په حساب سلسله په ځمکه ودرېدی شي نه ځمکې ته راخلاصېږي راتاوېږي الله دې فنا راکړي او لسم علامت چې دی نو هغه د یمن نه د یو چمکدار اور ظهور دی یو چمک وهونکی اور به د یمن نه راوځي او په ټوله دنیا به دا اور تاوېږي په ټوله دنیا به تاوېږي او دا خلک به شړي د شام په طرف باندې هلته به یې راغونډوي او پس د هغې نه بیا د قیامت ظهور دی او قیامت ښکاره کېدل دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل قیامت به در هغې پورې نه راځي تر څو چې د الله علامات دې ته علامات کبرا لوی علامات